غربینا او پاڑہ چمکنی قبیلو ترمنځ جګړه هم هغه شان جاری ده. د منځنۍ کورمې د مرغئ چینہ پاڑہ چمکنی او د کوزې کورمې بالش خیل توري غربینه قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه نښته د تیرو 4 ورځو راهیسې هم هغه شان جاری ده چې پکې تر اوسه پورې 12 کلن ماشوم صمد خان په شمول د دواړو اړخونو 14 کسان په حق رسیدلي دي او 19 جوبل شوي دي. په نښته کې د وړې اصلې سره سره د غټې اصلې استعمال هم روان دی. بلخوا د کورمې د مشرانو جرګه چې پکې د پارلیمان غړي ریاض شاهین، اقبال سید میا او ساجد حسین توری هم شامل دي خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی، خو تر دې دمه د دوی په ډزبندۍ کې بریالي شوي نه دي. خو بیا هم د جرګې غړي ریاض شاهین وایي چې تمه لرو چې انشاءالله جرګه به په ډزبندۍ کې کامیاب شي. بل اړخته چمکنی یوت موومنٹ کرم کې د یو احتجاجي مظاهرې تابعه کړې وه او د دغې په مهال دوی د سیول انتظامیې او سکیورټي ادارو نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې دوی په کورمه کې امن غواړي، ولې چې په کورمه کې د ډیرو قربانو وروستو امن په ځای شوی دی. دوی مطالبه وکړه چې نښته دې په فوري توګه بند کړې شي. وفاقي